حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کوم بندا چې په دنیا کې په یو بل کس باندې پرده واچوي نو الله جل جلاله به په ورځ د قیامت په ده باندې پرده واچوي. مسلم شریف دا حدیث په خپل صحیح کې روایت کړی دی. دې کې معاشرتي حقوق دي د حدیث مبارک کې او پرده اچول نه مراد دا دی چې په هغه کې یو عیب وویني نو هغه عیب پټ کړي. په کوم خبرې سره چې د هغه تذلیل کېږي، د هغه سپکاوی کېږي، د هغه حتق کېږي، د هغه توهین کېږي، هغه دې پټ کړي. هغه د ده د ذات په باره کې وي، د کور په باره کې وي او هر قسمه خبرې شي د هغې په ظاهرولو کې سوا د دې نه چې د ده تذلیل دی، سپکاوی دی، بله هېڅ پیدا نشته. نو دغه وخت کې په ده باندې پرده اچول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت به په دې کس باندې الله جل شانه پرده واچوي، یعنې ده چې کومه حق تلفي د الله جل جلاله کړي وي په دنیا کې، کوم بد کارونه مرتکب شوي د ګناهونو، کوم فرایض ته پاتې شوي او د الله جل جلاله په بندګۍ کې کوم خطا ته شوي، هغه عیوب باندې په ورځ د قیامت الله جل جلاله پرده واچوي. نو بهرحال دې حدیث مبارک کې مسلمانانو ته دا درس دی، عبرت دی چې یو مسلمان ته پکار دی چې د بل مسلمان افشا د عیوب نه کوي، خلکو ته یې نه څرګندوي. د هغې یو نقصان خو دا دی چې د الله جل شانه حکم عدولي وشوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی وشوه او د الله او د پیغمبر نافرمانی ګناه ده. دویم شی دا دی چې د هغې مسلمان سپکاوی وشو، بېعزتي وشوه او د بل مسلمان سپکاوی او بېعزتي حرامه ده. دریم خطرناک شی دا وشو چې په دې معاشره کې که چېرته چاته د دې ګناه پته نه وه او د دې عیب چې هغه کوم کړی دی، کومه ګناه یې کړې ده، نو په معاشره کې به خلق سوچونه شروع کړي او د هغې ګناه په باره کې به بعضې خلک ارتکاب وکړي. ځکه چې کوم یو شی پټ وي چاته نه معلوم نو کله د هغې ارتکاب نه کېږي چې هغه څرګند شي نو بیا کېږي. لکه د دې واضح دلیل نن سبا زمونږ میډیا ده، پرنټ میډیا، سوشل میډیا او یا الکترونیک میډیا ده، اخبارات دي. معمولی چېرته څه غلط حرکت وشي نو اخبار هغه خبره څرګنده کوي، پوره صفحه او اکثر خبرونه د دې نه ډکي. پلانکي ځای کې دا کار وشو، دا کار وشو، دا کار وشو، په کور کې دا وشو، د ورندارې د لیور سره داسې کار وشو، د سخر د انګور سره داسې کار وشو، دا غولو کې تیلي والي او دا چې بوی پرېږدي ګن نو دی سره معاشرې تباه کېږي او خرابېږي. نو یو صورت دا دی چې کله ښکاره دا کار وشي نو په هغه باندې حد جاري شي، مسلمانان به منع شي. دویم دا ده که په هغې باندې حد نه جاري کېږي نو په هغې پرده واچولی شي چې معاشره کې دا ګن پټ پاتې، سړی چې ګندګي وکړي نو په هغې باندې خاوره واچوي یا پې اوبه توی کړي نن سبا چې هغه لاړ شي نو ځای صفا شي نو بوی نه پرېږدي او چې ته په هغې کې تیلي وایې نو هغه بوی پرېږدي نو هغه ټولو ته تکلیف رسوي. نو دې حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلي او دته پکې دا اجر دی چې په ورځ د قیامت به د ده عیوب الله پاک پټ کړي. کني نو د هر انسان بد عملي هغه به په حشر کې د خلکو مخې ته راشي او هر یو سړی به په خپلو ګناهونو په قدر په سزا کې مبتلا وي. بعضې خلک به داسې وي چې الټه به را روان وي، سر به یې لاندې خپې به یې بري او د حشر ورځ وي، میدان وي، ټول خلک به د هغه تماشه کوي. تپوس به دې کوي چې دا ته په دې کې ولې انبیا به وویني، رسول الله صلی الله علیه وسلم به وویني، د ده خپل مور او پلار، مشران، کشران، اولاد، عزیزان، رشتہ داران، استادان، مشایخ، دا ټول به د ده بدعملي ویني. نو دا ذلت رسوایي ده او چې الله جل شانه به پرده واچوله څومره غټه خبره وشوه. دا صرف او صرف یو مسلمان په دنیا کې پردې اچولو سره. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافا الا المجاهرين
وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارح كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله أنه متفق عليه. دا دویم حدیث د ابو هريره رضی الله عنه دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل هغه فرمایل چې زما هر یو امتی هغه معاف دی سوا دا مجاهرینونه. مجاهرین چې ښکاره باره جاری باری یو ګناه کوي. او بیا فرمایل چې مجاهرت دام ده چې یو سړی د شپې یو عمل وکړي یعنې ګناه وکړي بیا چې سحر شي نو الله جل شانو په ده پرده اچولي او دی وایي چې ای فلان کې بېګا شپه ما دا کار کړی دی او شپه یې تېره که حالانکې الله پاک پې پرده اچولي وه او ده د الله جل شانه پرده سحر ښکاره که خلکو ته. دا د بخاری و د مسلم روایت. حضرت ابو هريرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہوئے سنا میرا ہر امتی معاف ہے سوائے مجاہرین کے، اور مجاہرہ یہ ہے، مجاہرے کے ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی کام کرے گناہ کا، پھر جب صبح ہو جائے تو اللہ پاک نے اس پر پردہ ڈالا ہے، لیکن یہ خود دوسرے کو کہتا ہے کہ اے فلاں میں نے رات کو یہ کام کیا ہے، اس گناہ کا تذکرہ کرتا ہے، اور حال یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس پر پوری رات پردہ ڈالا ہوا تھا، یہ صبح کو اللہ جل شانہ کا پردہ پھاڑ کے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دی حدیث مبارک کی دا آغا سڑی تذکرہ دا آغا تیر حدیث کے خدا و چھ ببل پڑھدا واچی او دے حدیث کے دارا چھ پزانم پڑھدا چول پکار۔ مثلا انسان بانے نفس غالب شو، شیطان دے دوکہ کو پیو گناہ کے مبتلا کو نو دوکارا کول پکار دی، فوراً توبہ استل پکار دی۔ شیطان بدغ وقت کے وی چھ توبہ مو باسا ذکر چھ بیا بدا کار کے توبہ مو باسا بیا بدا کار کے۔ د دې په باره کې حدیث مبارک کې راځي که یو سړی اویا ځله یو کار وکړي نو اویا ځله دې توبه وباسي، او بعضې حضرات محدثین وایي چې دا اویاو دا عدد دا د توحید دپاره نه دی، تحدید دپاره نه دی، تحدید دپاره نه دی، توقید دپاره نه دی، بلکې دا د تکثیر دپاره دی چې څومره ډېر یې وکړو ګناه خو دی دې توبه نه پرېږدي، توبه دې وباسي، فوراً دې توبه وباسي. الله چې زړه کې ورته وایي چې ته بیا څنګه توبه وباسې، ځکه چې بیا دې بدعملي وکړه، وختي دې کړي اوس بیا کې بیا څنګه توبه وباسې، دا ورته شیطان وایي، شیطان یې نه پرېږدي. د انسان بندګي، تواضع، عاجزي دا ده چې ده نه کله غلط کار وشي حرکت نه دی فوراً وایي چې یا الله معاف مې کړې، بس وشورانه بیا یې نه وشي نو بیا وایي چې یا الله معاف مې کړې. او چې کله د الله نه معافي غواړي نو دغه وخت کې د اراده او عزم د هغې د کولو نه کوي، بس وایي ما پرېښو. که زړه کې وسوسه راځي نو دا شیطان دی، شیطان خو هر قسم وسوسې راولي. نو یو د دا عمل وکړي چې ګناه نه پس د فوراً توبه وباسي، بل هغه ګناه دی هغې د جرأت نه کوي. دلته ورته مجاهره ویل شوي حدیث کې، او موږ ورته جرأت وایو، زړورتیا. دومره شوخ دی، دومره سپین سترګی دی چې ګناه هم کړې ده، بیا خلکو ته وایي چې ما بېګا دا حرکت کړی دی، که نشه وي، که غلا وي، که زنا وي، که بل یو ګنده او فحشا او بد عمل وي، هغه کار هم کړی دی، بیا په دکان باندې، په بیټک کې، په حجره کې، په لاره کوڅه کې هغه خپله بالواني او بادري هم ظاهروي. نو دا په ګناه د پاسه ګناه ده، او دا ډېر سخت شی دی، الله جل جلاله نه معاف کوي دا کس. ولې؟ ځکه چې الله پې پرده واچوله، دی خپل څرګندوي، دی خپله پهلواني ظاهروي، د ابلیس لعین ملګرتیا دی ښکاره کوي. نو به هر حال داسې کول نه دي پکار چې الله در باندې پرده واچوله افشا ونه کړه، نو ته خپله ولې خپل ځان بل ته ښکاره کوې، او ته خپل نمبر یې جوړ غواړې چې ګنې زه دومره بهادر یم، الله جل شانه رسوي هغه چې د چا غاړې ته پروزي نو بیا هغه اوزي نه، او الله پاک هغه تحمل نه، برداشت نه، حلم نه کار اخلي، بردبار دی، فوراً سزا نه ورکوي. هغه چې دا مقدر کان د دې نه فایده واخله، او هغه دا چې توبه وباسه. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې ګڼ قسمونه دي. یو قسم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کو چې هغه دا دی قتل هم قسم دی،
فحشا هم قسم دی ګناه هم قسم دی د رضی او کار کول قسم دی چا سره زیاتی او کو دا غزین ډډه ته شو بیا دا غي اظهار کوي دلته د شپې تذکرہ کړی دی چې مجاهره دا چې یو سړی د شپې یو کار وکي او دینه مراد ګناه ده بیا چې کله سحر شو نو الله په پردا شولې د دی وای چې فلان کی ما بیګا دا عمل کړی دی او حال دا دی چې د شپې په باندې الله جل شانو پردا واچول دی سحر ښکارا کوي نو د ګناه نه پس فورن توبه استل پکار دی باغش پیمانی پکار دا او خلکو په مخ کې دا غي تذکرہ کول نه دی پکار الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ